که چرته زه دروغجن یم په ما دې د الله پاک غضب وي چې کله دواړه دغه شانتي لعان وکي قسم وخوري نو دین یو څو مسایل وزي هغه مسله د ټولو نه اول مسله به دا وي که چرته دغه سړی دغه ښځې ته داسې وویل عدالت کې چې ته دغه زنا کې مبتلا وي او قسم وخوړل نو دغه ښځه دغه سړی باندې همیشه دپاره به دا ښځه حرامه شي لکه څنګه چې خور سره نکاح نه کیږي هم دارنګې آینده کې دغه سړی دغه ښځې سره به نکاح نه کیږي دا یو مسله شو کله چې یو انسان طلاق ورکي د طلاق نه پس دغه ښځې سره بیا نکاح کیږي په شریعت کې هغه طلاق هم بیا په درې قسمه وي یو طلاق رجعي وي چې یو انسان ښځې ته یو طلاق ورکي دی بیا په خپل ښځې ته رجوع کولی شي یو طلاق باین ویلی شي چې کله دغه انسان خپل ښځې ته طلاق ورکي دو طلاقه بیا تجدید د نکاح به کولی کیږي او دریم طلاق مغلظه چې کله یو انسان خپل ښځې ته درې طلاق ورکي هغې نه پس دغه سړی دغه ښځې ته نزدېکت دا بالکل حرام وي او کله بل اهم مسله نمبر 2 کله زمونږ ذهن کې دا خبره وي چې یو انسان صراحتا خپل ښځې ته ووایي چې ته په ما باندې طلاق یې دا خو مونږ پوهېږو چې دا طلاق واقع کیږي لیکن کله داسې وي چې یو انسان کنایه الفاظ سره اشارتن خپل ښځې ته ووایي لفظ د طلاق ذکر نه کړي خو اشارتن خپل ښځې ته د طلاق خبره وکړي او نیت د طلاق وي دغه صراحتن لفظ ذکر کولو نه سخت طلاق دغه اشارتن به وي کله یو انسان خپل ښځې ته صراحتن ووایي چې ته په ما طلاق یې یو پرې ووایي دی بیا بغیر د تجدید د نکاح نه خپل ښځې ته رجوع کولی شي خو کله چې دی اشارتن ووایي بیا اشارتن یعنی الکنایة ابلغ من الصریح نو بیا د تجدید د نکاح کولو نه مخکې خپل ښځې ته رجوع نشي کولی نو په معاشره کې دا طلاق نن سبا ډیر زیات عام وي په نه خبره باندې وایي که ما دا کار داسې وکړو زما ښځه دې راباندې طلاق وي کم یو انسان هم دقه شانتي وویله په ګپ کې هم په غوسه کې هم ښځه ورباندې طلاقه کېږي د دې خبرو موږ خیال وساتو 2 مسلې نمبر 3 مسله 3 نمبر مسله دا چې آیا یو انسان کله خپل ښځې ته طلاق ورکړي دې ټیم کې دغه ښځې په خېټه کې چې کوم بچي وي آیا دا بچي دا به د پلار ته حسابېږي او که نه مور ته به حسابېږي نو چې کله یو انسان طلاق ورکړي نو په طلاق کې دغه بچي نسبت دا به پلار ته کېږي او بیا دغه میراث کې دغه بچي خپل پلار سره په میراث کې حصہ هم وي او خاص کر زمون په علاقو کې د میراث او د کله جیدادونو چې کله تقسیمیږي دا مسائل ډیر زیات دي د دې ټولو حل قرآن مجید کې شته دین علاوه دا فیصله که هر څومره طریقې سره یو انسان وکي دنیا کې جنگ جګړه به ختم شي لیکن د الله په نسبت باندې به مجرمان یو د هر مسلې رجوع به قرآن ته کوو خو چې لعان داس یو مسله ده چې کله یو خاون خپل ښځې ته ووایي او قسم وخوري چې ته بل کس سره د زنا کړې ده په دې ټیم کې چې دغه د خاون او ښځه مابین کې چې کله جدایي راشي او دغه ښځې نه چې کله ماشوم پیدا شي دغه ماشوم نسبت دغه پلار ته نشي کېدلی او نه دغه ماشوم د پلار په میراث کې حصه اخیستلی شي دې ته به حصه هم نه ملاویږي پوهیږئ نن سبق له ګران غونډه کې دی خو ان شاء الله امید لرم چې پوه به شئ او بیا 4 نمبر خبر مسله هغه دا چې کله هم په دې مسله کې د خاون او د ښځې یو بل سره جدایي راغله نو بیا دغه خاون باندې د ښځې نفقه او د اوسېدلو دغه ځای دا په دغه خاون باندې لازم نه وي نفقه او مسکن ورته ویلی شي کله یو انسان خپل ښځې ته طلاق ورکړي دغه ښځې نفقه دا دغه خاون باندې راځي خاون باندې لازم وي چې عدت تیرېدو پورې دغه ښځه دغه نفقه دا به د خاون ورکوي لیکن دا لعان چې کله یو انسان وکړي په دې لعان کې دغه خاون باندې هیڅ قسمه نفقه خوراک کھانا پینا کپړې دغه ښځه دې باندې نه راځي او 5 اهمه مسله هغه دا ده چې آیا یو انسان خپل ښځې سره یا نعوذ بالله من ذلک خپل کور کې بل یو زنانه سره هر چا سره چې وي
بل مسلمان په دغه شان دی بد عمل کې گیر کی آیا د دې قتلول دا جایز دی او که ناجایز دی یو مسله دویمه مسله هغه دا چې کله یو ښځه یو هلک سره وتښتي آیا دغه جنې او دغه هلک قتلول اسلام او شریعت کې دا جایز دی او که نه دی دا دو مسلې اولنۍ مسله به دا چې کله یو انسان په دې کې اصل کې اختلاف شته کم بل ورځ ما تاسو ته اولنۍ درس کې ویلو چې امامان او څلور مذهبونه دي یو د امام ابو حنیفه رحمه الله بل د امام مالک بل امام احمد بن حنبل رحمه الله او بل د شافعی رحمه الله مسلک نو دی خپل مابین کې اختلاف شته چې آیا دا قتلول جایز دی او کنه دی او چې تا یو کس دغه شان د قتل کړله دغه کس بیا در باندې قصاص راځي او کنه راځي لیکن بهترین مسله او کوم مفتا به وي او کوم باندې چې عمل کول شي هغه داسې ده چې کله دو مسلمانان مثال په تور باندې ز په خپل کور کې نعوذ بالله الله دی ونه کې دغه شان دی خپل کور زنانو سره بل یو مسلمان اولینم په داسې عمل کې په دې ټیم کې چې دوی دوه یو بل سره موجود یو دغه عمل کوي په دې ټیم کې چې ځکه دا کسان قتل کړم نو ظلم د پاره دغه قتل دا جایز دی او بیا ما چې دا قتل وکړله د دې دغه وینه بس دا حدر دی د دې بیا څه قصاص مساس نشته ما باندې هیڅ قسمه تاوان ناراضي اوس کچرته یو انسان یو زنانه سره بل مسلمان وویني چې هغه دغه شان دی عمل کړو په دې ټیم کې دغه زنانه او د هلک قتل نکو یا دې ته پته ولګیدله چې د زنانه نه دغه غلطي شوې ده دې ټیم کې دا زنانه او دا هلک دا یو بل نه جدا بستلې مطلب په دې ټیم په موقع باندې دی حاضر نه نو په دې ټیم کې دې ته دا جایز نه دي چې دا دوه قتل کی او کله چې یو خزه او یو جنې او یو هلک یو بل سره وتښتي آیا د دې قتلول دا جایز دی او که ناجایز دی هم دې کې هم دغه شان دی اختلاف شته خو بهترین رائے دا ده چې کله هم یو هلک یو جنې وتښتي دا به د دو صورتونو نه به خالی نه وي یو خو به دا وي کم هلک چې کم جنې وتښتوله دی هلک دغه جنې پلار ته د نکاح د پاره جرګه لېږلی و او چې کله جرګه ولېږله دا جنې او هلک یو بل سره رضا و په نکاح باندې خو د دې پلارانو انکار وکړله بیا دا جنې او هلک یو بل سره وتښتېدله دې ټیم کې دغه هلک او جنې قتلول دا جایز نه دی فانکحوا ما طاب لكم من النساء او کچرته داسې وشوله چې دغه جنې او هلک خپل کور کې د ویلو نه بغیر د نکاح خبر ورکولو نه بغیر وتښتېدله جرګې نه ولېږلې او پر دې جنې وتښتول په دې ټیم کې بعض علما کرام وایي چې د دې قتلول دا جایز دی دا زمونږ نن درس تفصیل او نن درس مقصد او خلاصه غدري خبرې دي نمبر 1 کله چې یو انسان خپل خزه بل چا سره وویني او دیله د طلاق په شان د لعان معامله ور سره وکي دغه خزنه چې کوم بچی پیدا شي دی به میراث کې خپل پلار نه حصہ نشي اخیستل یو مسله دویمه مسله دا چې کله یو انسان خپل خزه سره په داسې معاملاتو کې خپل خزه طلاق ورکي هغه نه جدا شي بیا تر مرګ پورې دغه خزه او د سړی یو بل سره نکاح نه کیږي لکه څنګه چې په دې سړی باندې خپل مور حرام وي د خزه هم دغه سړی باندې حرام وي او دریمه نمبر خبره چې کله یو جنې او یو هلک یا یو خزه او یو سړی یو انسان په بد عمل باندې وویني او دې ټیم کې دی حاضر شي د دغه قتلول دا جایز دی او بیا دغه کس باندې قصاص ناراضي او کچرته په دې ټیم کې حاضر نشي او رسته ورته دا پته ولګي چې دغه شان دی بد عمل شوی دی کور زنانه او بل کس بیا د دې قتلول دا جایز نه دی دا درې مسلې زمونږ نن درس خلاصه او مقصد الله رب العزت موږ ته د عمل کولو توفیق راکړي او بیا سبانه مجلس سبانه دغه تفسیر ها سبب ان شاء الله زمونږ درس چټي بکو ځکه چې د عملګری چې سبا تبلیغیان حضرات ویغي
ګش مرز وی کنه نو مونږ به چوټي وکړو او کچرته هغه وخت خپل تعلیم ختم کو بیا به مونږ درس وکړو امين الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيد الانبياء والمرسلين یا الله پاک د قران مجید مونږ ته د ویلو بیا په دې باندې عمل کولو توفیق راکړي یا الله پاک چې څومره مسائل په قران مجید کې دي په دې باندې په نصیب کړي یا الله پاک چې څومره ګناهونه مونږ نه مخکې شوي وي الله پاک د رمضان المبارک او د درس په خاطر او د بزرګانو د نیک اعمالو په وسیله باندې درته وایي چې الله پاک هغه ټول ګناهونه نیکو باندې بدل کړي الله پاک حاضر مجلس کې چې څومره بیماران دي ټولو ته شفا ورکړي الله پاک چې چا باندې څه قسمه قرضه ده الله پاک قرضه اخلاص کړي الله پاک چاته چې څه قسمه مشکلات ختم کړي الله پاک موږ ته د قران مجید حقيقي معنو کې پوها نصیب کړي امين الحمد لله رب العالمين